بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. په دې نن په دې ویډیو کې تاسو په مخامخ باندې د جنرال فیض د لور د واده په باره کې څه احوال بیانو. د جنرال فیض د لور واده و بل ورځ او ټول سیاستدانانو پکې تقریبا شرکت کړو او ریټایر فوجیانو پکې شرکت کړو، صحافیانو پکې شرکت کړو. افسوس په دې خبره باندې راځي سلیم صافی پکې شرکت کړو. سلیم صافی تر د اوسه پورې جنرال فیض په سبیدا سي خبرې کولی چیرې دا عمران خان دو او باجوه راوستلی او دوی ټول نه زیاتې او ظلم کړی دی د پاکستان سره چې دوی دواړو په منصوبه باندې دا ټول هر څه شوي دي. نو بیا تا د هغې د لور په واده کې څه کولو؟ ته څه لتلی؟ ستا څه کار و چې تا ته چلو ویلي دی تا نو نه بتلی؟ پکار دا ده چې خو زیاتې کړی دی د پاکستان سره نه، نو تا هم د پاکستان سره د زیاتي کولو والا مرسته کولو د هغې په واده کې د شرکت کولو. تاله خو هم بیا دې لپاره نو پکار چې تا پکې شرکت کړی وي. فواد چودھري هم پکې شرکت کړی، رانا تنویر الیاس د آزاد کشمیر چې کوم وزیر اعظم دی هغه هم پکې شرکت کړی دی. دا اوس عجیبه خبرې دي. تاسو ته ما مخکې یو ځل په ویډیو کې دا خبرې کړې وي چې د دې سیاستدانانو په خپل منځ کې دومره نږدې رشتې دي چې هغه رشتې که زه تاسو ته بیان کړم ستاسو به یقین نه راځي چې د دې خپلو منځ کې څومره نږدې رشتې دي. دوی د یو بل نه بغیر وخت نشي تیرولی. د دوی داسې رشتې دي چې لکه دوی په کور کې تقریبا یو ځای وي، خو صرف او صرف مونږ د بیوقوف جوړولو دپاره یو وروري په اپوزیشن کې وي، یو وروري په حزب اقتدار کې وي. چې کله د بل اقتدار راشي هغه اپوزیشن والا اقتدار ته وړي او د اقتدار والا اپوزیشن ته وړي. دا گیم مونږ سره د 74-75 سال نه همدغه شان شروع دی. دې کې څه چینج نه راغلی، کله د یو په شکل کې شي کله د بل په شکل کې شي. په دې کې جنرال باجوه هم شرکت کړی دی او د جنرال باجوه په شرکت باندې او په هغې سره چې بیا کوم خلکو ملاوېدل کړي دي هغه ملاوېدلو هغه تصویران اوس په میډیا باندې اوس وایل دي، هغه خلک ګوري. نو حیران شي سړی چې د باجوه پسې چې کم کسان کم خلک خبرې کوي او هغې سره یو ځای ګپې شپې لګوي، ښه کلکې غاړې وله ورکړي دي او په هغه تصویرانو کې ښه ښکاري چې یاره ښه په ښه موډ کې دي او ښه په خوشحالۍ کې یو بل سره ملاویږي. نو دا اوس زمونږ دپاره لکه یو قسم لا د اچمبې خبره ده، د عجیب خبره ده چې دوی د یو بل سره چې کله په پروګرامونو کې کینی او په هغه وخت کې چې کله د دوی هغه پبلک ټاک وي هغه وخت کې د دوی څنګه خبرې وي او ټونې وي او دا چې کله یو بل سره د ودونو او د محفلونو کې کله ملاویږي په هغه وخت کې د دوی ټون څنګه بدل شي او څنګه د دوی په هغه رویو کې چینج راشي. فواد چودھري تر د اوسه پورې په باجوه پسې څه خبرې ونه کړلې، هغه په خلاف څنګه خبرې ونه کړلې او د هغه سره بیا هم ملاقات وکړو. اورېدو کې داسې راغلی د چیرې د باجوه سره د ډیرو حاضر سرویس کسانو او په ریټایر فوجیانو کې ډیرو کسانو لاس نه دی میلو کړی. کیدای شي مې بي دا خبره ټیک وي، خو دا خبره خو هم ټیک ده چې د جنرال فیض په لور په واده کې د سیاستدانانو دا شرکت چې کوم دی دا ولیو د دې خو که مثال څوک پکې شرکت کوي نو دی فوجي او ریټایر فوجي دی، نو پکار دا ده چې د لور په واده کې فوجیانو شرکت کړی وي، د دې چې کوم ریلیټیوز دي هغه ریلیټیوز شرکت کړی وي، هغه خو به ټول فوجیان نه وي که نه، عام خلکو پکې شرکت کړی وي. د سیاستدانانو صحافیانو ته پکې څه ضرورت و چې هغوی پکې شرکت کولو او بیا د هغې هغه تصویران میډیا ته ورکولو؟ دا صرف او صرف مونږ ته خپل منافقت د هغوی راښکاره کیږي او په دې کې زمونږ د هغه بیوقوف جوړولو هغه حرکات چې کوم دي هغه مونږ ته راښکاره کیږي چې دوی څنګه مونږ بیوقوف جوړوي او په ورکوټي خبرو باندې په ورکوټي تکالیفو باندې مصیبتونو باندې پریشانیانو باندې او اختلافاتو باندې مونږ د یو بل سره مشتو ګریبان یو او دوی مشتو ګریبان کیږي نه، دوی د یو بل سره چرتم نه وراني، د دوی هر وخت یو بل سره روغوي. نو دا خبره مې تاسو ته دې پورې وکړله چې دا سیاستدانان وي او که ریټایر فوجیان وي دا ټول د یو بل سره تقریبا دا یو شانتي وي، ځکه چې د دوی یو بل ته ضروریات راځي، یو بل ته ضرورتونه پیښیږي. کیدای شي د جنرال فیض چې کوم دی پر روان حکومتونو کې چېرته کال یو نیم کال پس یا 2 کاله پس باجوه او فیض دواړه چېرته په حکومت کې په یو عهده باندې مونږ ته ښکاره شي، دا به عمدقه تعلقات استعمالیږي، عمدقه رشته داریانې به استعمالیږي، بیا به دوی واپس په حکومت کې وي او په موږ به حکمرانیانې کوي. او که نی نو ډي ایچ ای خو چېرته تللی نه ده او عسکري سیمنټ خو چېرته تللی نه دي، داسې ادارې خو د دې لپاره هر وخت تیارې وي. عرض مې مطلب دا د دې خبرو چې د فیض په دې د لور په واده کې
د سیاستدانانو دا شرکت او بیا پکې د هغه صحافیانو چې د هغوی مخالف پاتې شوي دي د هغوی شرکت، دا یو سوالیه نشان دی. صرف او صرف د دوی د منافقت تر ښکاره کولو لپاره مې دا ویډیو نن ریکارډ کړله چې د دوی د منافقت موږ ته صرف او صرف په سکرین باندې ښکاري، نور دننه دوی ټول یو شان دي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.